बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मंसर अज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। د मुस्लिम लीग नून मशर मियां नवाज शरीफ साहब नन बया د خپل پارټي د سنټرل ورکینګ کمیټې سره ویډیو لینک په ذریعہ خطاب کړی دی او ډېر سخت خبرې هغه خپل کړي دي او هغه چې کوم خبرې خطر وا د هغه نن باقاعده هغه اعلان کړی دی چې 12 اکتوبر نه با کال 2016 راتلونکي کې با هغه د پنجاب نه د خپل تحریک آغاز کوي او دغه ورځ 12 اکتوبر کال 2016 انتخاب هغه ځکه کړی دی چې په کال 1999 کې په 12 اکتوبر باندې د دوی د حکومت تخته الټه شوی او پرویز مشرف په اقتدار باندې قبضه کړی و. دغه تحریک څومره هغه مخ وړاندې باندې بوزي او چې د میاں نواز شریف صاحب دغه خبرې کله مخې ته راغلي د پرایم منسٹر عمران خان صاحب هم یو برپور رد عمل مخې ته راغی. هغه سما ټي وي کې خپل انټرویو دوران کې ویل دي چې پرایم منسٹر عمران خان با نه استعفا ورکي نه هغه د استعفا په موډ کې دی او نه هغه چاته انارو ورکي. فهم صاحب اعلان جنگ وشو حکومت خلاف خیر مخ کې شو د مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب خو نواز شریف صاحب نن یو ډیر زیات د پرون هم نن زیات هغه په لهجه کې نور هم سختواله راغی. هغه وی چې په دې موجوده حالاتو کې بدن زور نور مزید خاموش کېده نشم او نه د ماته څوک دا وایي چې زه خاموش شم خو نه دی ویلي څوک چې خاموش شي. هغه وی چې زه اوس کم زیاتیانې موږ سره شوي دي په 25 جولای 2018 باندې کم عوامي منډیټ پټ کړی شو کم خلکو عمران خان صاحب راوسته دی موږ اوس د هغې نه هم د دې تپوس کو دغه پښتنه بکو. یو د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ چې کوم اتحاد جوړ شوی دی یو له جمعاتونو په 11 اکتوبر په کوټه کې هغوی د خپل اولنې جلسې اعلان کړی دی. په 12 اکتوبر باندې مسلم لیگ نون په خپل سطح باندې د هغه اعلان وکړو او پنجاب کې به هغه جلسه شروع کیږي. وایي چې موږ د مختلفو هغه خلک دغه دراولو. پرایم منسٹر صاحب وی ته نه استعفا ورکوم نه رانه څوک استعفا اخیستی شي نه بلیک میل کېږم نه چاته انارو ورکوم او دا وخت کې موږ په یو پیج باندې وو هغه سبا کېږي چې زه سوی او نواز شریف صاحب هم موږ د بار ملک نه راولو. نواز شریف صاحب دا وینا هم وکړه چې زما مقابله عمران خان سره نه ده چې کوم خلکو عمران خان راوستی دی اب اوس جواب ورکوي چې آخر هغوی دا ولې راوسته او هغوی چې کومې خبرې وکړې هغه موږ دا ویلي شو چې د عوامو په نبض باندې هغوی لاس کېښوده. د چینو خبره وکړه چې 50 نه 100 روپۍ ته څنګه لاړه. دا خبره وکړه چې ته یو خواته 10,000 روپۍ کېده او بل خواته د کور ضرورت شیزونه کېده نو 10,000 روپۍ به ختمې شي خو ضرورت به تاسو سر ته ونه رسوئ. هغوی دا خبره هم وکړه چې زه د اسټابلیشمنټ خلاف نه یم راوتې. زه سلام کوم هغې خلکو ته چا چې د ملک دپاره خپل ځان ورکړی دی او زه اوس هم د هغوی خدمت کوم. آینده به هم که ما ته د خدمت موقع خلکو راکړه عوام راکړه نو دوباره به هم د هغوی خدمت کوم. خو تاسو څنګه ذکر وکړه چې عمران خان صاحب صفه وویل چې زه به استعفا نه ورکوم. هغوی چې کوم هغه ټون و هغوی چا کې دومره جرأت ته چې ما نه به استعفا وغواړي. هغوی دا خبره هم وکړه او استعفا خو زه نه ورکوم چې څه کولی شي ودي کړي. نو هماغه خبره ده اکتوبر نه تر مارچه پورې دغه چې کوم شپږ میاشتې دي اوس دا به انتهایی ټف وي حکومت دپاره هم او اپوزیشن دپاره هم چې د دواړه خپلو کې آخر کم حده پورې دي کم حد ته مخکې اپوزیشن تللی شي ولې چې دوی ځان ته بالکل لاره ختموي هم نه. او چې څنګه تاسو ذکر وکړه چې مسلم لیگ نون پهله ځل دومره مخې ته اګریسیولی راغی د 2 کالو کې مولانا صاحب و خو نون لیگ داسې نه او هغه بالکل مخې ته راغی. هغې وجه دا هم ده چې مفاهمت سیاست کولو والا حکومت په خپله ونیولو نیب هغه ګرفتاره کړ. هغه کس پکې وي نو کیدای شي دومره اګریشن نه خو چې هغه کس منځ نه ووته نو بیا هغه پارټي هم اګریسیو شوه. نواز شریف صاحب نور څه وینا وکړه د هغه سپاهیانو متعلق سلوټ یې ورته وکړه. اب لږ وورو بیا به یې موږ خبره وکړو. میں نے پاکستان کی افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کی دیواروں کو پھلانگ کر اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کر. میں اس کو سلام نہیں کرتا ہرگز نہیں کروں.
और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है जो कि आइन और कानून का एहतराम करते हैं। दा वैना वाद पखवानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से 12 अक्टूबर ज़िक्र मगोई पा खबरों के ओक चिकम खल्को द प्राइम मिनिस्टर हाउस देवाल उदंगल दन रालल और प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार क अगुई ता सलाम नशमा कोले अगुई आइन मात करे दे और अगुई आइन शिकंदी इरफान से लग पदे खबर बांधे क्लियर नो मा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हम यो मुंतखब वज़ीर आज़म हो चे कम कस आगा वज़ीर आज़म गिरफ्तार क अगल पानसी वर्कड़ा अग तखबदू रहमतुल्लाह अलैह वे सिर्फ जमा हुकूमत चीज़ी नो ब्या बज देता गलत कार्रवाई मा च दबल हुकूमत जी अखो ब्या बिल्कुल टिक ते فهم से دا کوس منګ لګ موازنه کوو تاسو دا وخت خبره کوي د موجوده حالات او ټیک دی چې کوم هغه وخت قوتونه یا کم کردارونه یقینا هغه صرف مخونه بدل شوی دي خو کار یو کوي بالکل کوم د شعور خبره کوو چې تحریک انصاف خلکو کې لک شعور راوسته دی بیداری راوسته دا نو تاسو سره د پوره غنلې شي چې اوشتا حکم طرف ته چې بیا د کوم خبرو خطر ده یا دغه دوه کالو کې کوم ادارې دغه ټول صورتحال نتیر شو نو هغه باندې تاسو لک نظر واچوي او لک سوچ وکي یعنی چې تاسو هر اداره په دباو کې راولې تاسو میډیا په دباو کې راولې نو هغه پریشر چې دی هغه دباو چې دی هغه صحت پوری سوک برداشت کی اوس دغه مسلم لیگ نون خلاف چې کوم کاروایان روان دي د 2017 نه د پاناما لیکس رال او اوس پوری روان دي هغه دباو یا هغه چې کوم شي زونه روانون هغه یو هدا پوری هغه برداشت کول هغه د برداشت ماده ختم شوله او تاسو بیا وکتل چې هغه کم طریقې سره میدان درالل همدغه مثال فهم سي چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا سیمه ده په دې کې یا خاص کر کم قبایلی ذلی دي هلته چې دغه حال خلک د سکیورټي په نوم باندې د کوم مشکلاتو سره مخ وو هغه ځنه یو تحریک اوچت شو او هغه تحریک بیا دومره حد پورې ورسېدو چې هغه خلک په خپل فیصلو کولو باندې مجبور شو چې هغه کوم کړي فیصله هغه واپس واخلي همدغه مثال به د میډیا هم ګدما چې سهاده پورې با تاسو پریشرایز کوي تاسو په پاګ باندې دباو راولې تاسو به انډیویډوال ستا باندې که صحافیان دي که مالک خان دي کسي دغه ډېر دباو کې راولې خو هغه زور خو بس طرف ته وزي څومره پورې به هغه پریشر تاسو ډیولپ کوي او هغه بکیږي نو چې څومره پریشر ډېر زیات ډیولپ کیږي څومره تاسو هغه دباو کې راولې د هغه به دغه نه سخت رد عمل راځي دغه به دغه نه سخت موقف مخه ته راځي حکومت هم دغه طرف ته روان دی چې هر یو سړی هر یو اداره هر یو کس د دیوال سره د لګولو کوشش کوي څوک هم د ریکنسیلیشن د پاره یا د خبرو اترو د پاره یا غو معاملې د خوش اسلوبه سره حل کولو د پاره په کردار نه ادا کوي او یقینا دغه قسمه خبرو بیا فائدہ هغه قوتونو ته یا هغه خلکو توزیع کم چې په دې موقع په تلاش کې ناستي چې کله بعد هغه دوه ادارې هغه د یو بل سره ټکراويږي یا به د اختلاف دومره انتها ته رسي چې موږ ته یو موقع ملو شي هغه که دوه ادارې دي هغه تاسو ته مثالونه درکړو چې زونه درکړل خو په دغه تقریر کې نواز شریف صاحب یو بل هم ډیره خطرناک خبره کړې و فهم صاحب چې کوم غنمه او هغه صرف د ملک سیاست د پاره نه بلکې هغه زمونږ د سفارتي سطح باندې کوم تعلقات دي هغه د پاره ډیر خطرناک ثابتې دي شو بیا خاص کر کوم زمونږ اسلامي ملکونه یې هغه د پاره چې کوم زمونږ د اسلامي ملکونو تنظیم دی او آی سی وای چې نوې بلاک جوړیږي او په هغه کې بیا حکومت سره دا یو تباہی کوششونه کیږي already موږ تقسیم یو چې کوم زموږ اسلامي داغي کې تعداد څومره هم د تاسو وای چې کوم د اسلامي 54 ممالک دي بالکل د اسلامي ملکونو چې کوم اتحاد جوړ شوی دی په هغه نه لس دولس یا څومره ملکونه داغه نه بهر دی هغه د اتحاد حصہ نه جوړیږي بیا د تاسو غوړي چې سیکټریان کوم زموږ دلته یو تفریق دی هغه already موجود دی یقینا هغه هم یو ډیر زیات خطرناک خبره ده فهم سبو کو دغه په سفارتي ساده باندې یا د بین الاقوامي دنیا سره زموږ په مختلفو موضوعات باندې اختلاف روان وي
خلکو ته موقع ملاویږي نو که دغه شانتي عرفان وکړي هغه به یو بل هم خطرناک او آی سی ته هم لږ سوچ پکار دی کنه چې هغه سګي لګیا دی خو بالکل یو نیم اجلاس دغه اوشي او براینا موشي منم سهم نه کوي دونه وختونه وشو فلسطین کې کم ظلمونه وشو په شام کې کم ظلمونه وشو په عراق کې کم ظلمونه وشو په اسلامي نور ملکونو کې کشمیر کې سره روان دي اوس دا خبر هم تاسو کوم فهم چې کم د انسانیت تذلیل کیږي یا کم د انساني حقوق سلب کیږي هم دغه د اقوام متحده ادارې چې هغه د دې خبرو پرچار کوي چې موږ د انسانیت علمبردار یو نو آیا په یو کال کې په کشمیر کې د مسلمانانو څومره تذلیل وشو چې تاسو اغي ویډیو کم راغلي دي نو خبردار فهم سعودي عرب خپل یمن سره سوکل ایران سره سوکل دا خبره ده موږ غواړو چې دا سر مقام دا سربراهي څوک کوي اول سپوري هغه څه کړی دي چې فرض کا هغه مره تشدد کیږي راغي پاک له دوی څه کړی دي څه هم نه دي کړی خو کله بلاک ماتيږي نو هغه دینه هم نور خطرناک خبره خو بهرحال چې کوم نه بلاک خبره کیدا هغه د مذهب په نوم نو هغه د معیشت په نوم باندې خو خیر هغه بلاک هم جوړ نشو یو وړ شان دماغلو بیا موږ خبره کوو چې عمده حواله سره مریم نواز بیبي څه وینا وکړه تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو د مسلم لیگ نون سنټرل چې کوم ورکنګ پارټي د داغوي داغه اجلاس او عرفان صاحب ایک دلیر آدمی جاوید هاشمی هغه هم راغلو هم پکې ناستو او ډېر غوسه وا مریم نواز بیبي پهلا ځل داغوي ټون د سیماو کته چې عمران خان صاحب ته وی چې تم ډرته هو ته یریږي د نواز شریف مخ ته ناراضه او دومره اګریسیو ټون لکه د څه کله هم نو همیشه به آپ او جناب خو دې الله آپ جناب نه خبره تو تړاته وته او دومره سخت الفاظ استعماليږي وزارت لپاره هم کم چې مون کنټینر باندې کته چې او نواز شریف او څنګه باغی تای خبره کوله تقریبا هغه ټون اوس مسلم لیگ نون کې هم روان دي فهم صاحب دا ټول سيزونه کوم وګورو میټر کې تاسو ته ذکر وکړو چې دومره ټایم نه دغه خاموشي وا یا صرف خپل بیانیه وا یا کوم سیاسي جدوجہد یا چې کوم هغي کوشش کولو چې دا دوی جرم کړی دی پیسې پټ کړی دي یا سوم دي هغه به یقینا دغه خپل کوشش کولو چې هغه خپل ځان مظلوم ثابت کی وغه عوامو ته کوم یو تاثیر یا تصویر خود له شوی دی هغه دوی وایي چې نه موږ دا کار نو هغه یو سیاسي جدوجہد چې کوم جلسې جلسونه کېدل او کوم کې دغه بیانیه مخه درغله چې ووټ کو عزت دو خو چې کله دا خبره د هغې نه زیاته شو ذاتیاتو پورې راغله او خاندانونو پورې راغله او د خاندانونو بې عزتۍ پورې راغله نو د هغې نه بعد چې کوم لیډرشپ دی او لیډرشپ دغه دی چې نواز شریف صاحب دی کوم چې د اوسه پورې بالکل خاموش وو دغه پرونی خطاب کې د پارټۍ چې کوم د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې میټینګ او د سنټرل ایگزیکټیو ورکینګ ګروپ یا څه هم نن هغې ته خطاب شو د هغې نه بعد د کارکونانو په هغه جذبه تاسو به کتل دا وی خبره کې مخرشته دي صحیح ها زه وایم چې هغه او هغه نه بعد بیا پاګه باندې موږ خبرې وکړو शरीफ को किसी की हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ का 40 साल का जो किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर वो तारीख़ में लिखा जा चुका है, उसको नवाज शरीफ को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तुम तो अपने 2 साल के इक़्तिदार में एक सकूत कश्मीर का जवाब नहीं दे सकते, तुम नवाज शरीफ के 6 एटमी धमाकों का जवाब क्या दोगे? तो ये तो तारीख़ का हिस्सा है चीज़ें, पाकिस्तान के अवाम इसके गवाह हैं। तुम्हारे पे ये वक्त आया होता कि तुम्हें भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करते तो तुम तो साथ वाले कमरे में छुप के बैठे होते। अपनी लड़ाई लड़नी है इमरान खान तो अपने बलबूते पे लड़ो, इदारों के पीछे से निकलो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ये छोड़ दो। अब सामने आओ। नवाज शरीफ से डरता है, जहां नवाज शरीफ की बात आती है वहां इदारों को आगे कर देता है। तो इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ के पीछे करोड़ों अवाम खड़ी हैं और वो नवाज शरीफ के साथ यकजा हैं और वो समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। नवाज शरीफ से डरता है लहजा वा कम ماته عمران خان راځي عمران خان به کوم انداز کې خبره کوله چې کوم خبرې کولې خو دغه یو پارټي میټینګ او په هغه کې دا خبرې کولې عمران خان صاحب په جلسې کې دا خبرې کولې خو دا ټرند فلم صاحب کوم غلي ته وګورو که په دې باندې موږ نظر کوو چې رقم تذلیل روان دي سیاستدانانو هغه کم لبو لهجه استعمالي دی بل خلاف نو هغه ته موږ خنه شوېلې او خبره بیا د سیاسي اختلاف نه لري شي نو د تیر وختونو هغه ټایم نه هغه سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې خو تاسو ته بیا غ ذکر کوم چې د یو طرف نه څومره پریشر راځي د هغه بعد هغه نه زیات سخت ریاکشن وی رد عمل وي
تاسو کتل چې هغه هم کله د الفاظ استعمال نه دی کړو نن په اولنې ځل باندې وکتل او دا غي وجه بنیادی دا تاسو ته موي چې لیډرشپ یا نواز شریف سے کم د الفاظ نن انتخاب کړو کم هغه خپل بیانیه وا نوې ورکړه او هغه وی چې د دې نه بعد ځنه خاموش پاتې کېدې شم او زه به په 12 اکتوبر باندې دغه تحریک آغاز کوم د مسلم لیگ نون خپل چې کوم تحریک دی کارکونانو ته حوصله ملو شوې ده او د دې نه بعد زما خیال دا دی چې کسلک ډیر احترام وو د چا پزله کې هم د ادارو متعلق د حکومت کې د چا متعلق نو هغه هم ختم شو نو هغه چې کوم خبره نواز شریف سے کړی دي کنه عرفان صاحب تاسو هغه شو چې کفرز کا اثر مذاکرات او پیشکش کیږي یا د دې درمیانه لار رئیس لیکيږي کولاو جواب شو چې حکومت نه منم چې حکومت نه منم نو به مذاکرات ولې وکړ عرفان صاحب ګوره نواز شریف سے ډیر زیاتیو کو چې کوم الفاظ هغه استعمال کړی دي او څومره سخت الفاظ هغه استعمال کړل دا غي جواب شبلی فراز صاحب ډیر آئینی طریقې سره هغه جواب ورکړی دی او ډیر ضروري چې موږ ټکی پټکی هغه جواب وورو ولې چې دغه جواب با یو وخت کې مسلم لیگ نون پی ٹی آئی لا ورکاو جواب لګ وره ایسا شخص ہے اس کی یہ تقاریر جس میں کہ وہ انسائٹمنٹ پھیلا رہے ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں وہ ایک قسم کے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو آیا یہ قانون کے مطابق ہے آیا ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے جو تنقید کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں آپ نے کیا میسج دے رہے ہیں آپ یہ جو تقاریر کر کے جس میں آپ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہی ادارے جو کہ آپ کے ساتھ جب تھے تو ٹھیک تھے اب اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو یہی ادارے خراب ہو گئے آپ باہر ملک میں کیا میسج دے رہے ہیں آپ کے خطاب میں اور الطاف حسین کے خطاب میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر اس ملک کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے جانا ہے یہ پروسیس لمبا چوڑا ہے لیکن ہم اس پہ قائم ہیں اور ہم اس پہ قائم رہیں گے کم وقت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے بغاوت طرف ته خلک اکساوی لګیا دي عرفان صاحب کال 2014 کې چې کومه دھرنا شوی وه هغې کې خو بغاوت باره کې هېڅ خبره نه وه شوې خو ویلو چې موږ ډېر پرامن طریقې سره د حکومت احترام به کوو د بجلی بل به جمع کوو ټول ټیکس به ورکوو او هر یو کار به کوو کوم چې زموږ په آئین او قانون کې شته خو موږ به یو پرامن احتجاج کوو بیا ولې نواز شریف صاحب داسې خبرې کوي چې هغه بالکل بغاوت طرف ته ځي ادارو خلاف ځي چا دا نه ویلې 2013 کې چې فوج زما خلاف ارس کړي دي او بیا بعد کې خپل بیان نه واپس یو کړه چې ټول نه یادوم لاندینی ټیر یادوم چې هغوی دا ارس کړو او مسلم لیگ نون دپاره هغوی کمپین چلولی اخو ادارو ټارګټ کېدل نه و که نه اخو بغاوت نه و تا ته ما ډېر مخکې هم دا خبره کړې وه چې کوم د کال 11 مئی 2014 انتخاباتو په دې پېښور کې په ټولو که نه نو په ډېرو زیاتو پولینګ سټیشنو زه د سهار نه ماښامه پورې ګرځېدلی وم او زه دې خبرې اعتراف کوم چې په هغه ټایم کې کم ورکر راوتی او کم خلک راوتي او کم جذبې سره هغوی تحریک انصاف ته ووټ ورکړی او هغه چېرته ما په خپل کم ژوند کې کم انتخابات څه کور کړي ده ما په هغې کې کله نه و کتلي یعنی د خلکو په سهونو باندې ولاړو قطارونه ولاړو او هغوی به د دې انتظار کوو چې موږ پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکړو زه د دې خبرې بالکل اعتراف کوم او دا په ریکارډ موجود دی خو زه د 15 جولای 2013 انتخاباتو هم دا اعتراف کوم چې په کوم کې د ټولو نه زیات خلک راغوتي وو هلته د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار دومره وټونه نه و اخیستي چې په 25 جولای 2018 باندې په هغې کې په بکسو کې زیات وټونه راغوتي وو د دهندلۍ خبره کېږي یا د هغې کېږي یا هر څه چې د دغې خبرې زه په دې کوم چې زه دغه یو پولینګ سټیشن ته تللی ما دغه پولینګ سټیشن ما په 2013 کې هم کتلی خو دا بغاوت ته ولې دغه کوي هم خبرې ته تاسو ته راځم هم خبرې ته تاسو ته اصلي خبرې ته راځم 14 اگست 2014 آزادی مارچ اعلان وشو عمران خان صاحب راغی په اسلام آباد دی چوک کې کېناستو او بیا دغه درنا 126 دن ته ورسېدله او دغه درنا صرف په دې باندې ختمه شوله چې کوم د اے پی ایس واقعه وشوله ټول سیاسي جماعتونه نواز شریف صاحب په مشرۍ کې رالل په دې گورنر هاوس پېښور کې میټینګ وشو او په هغې کې دغه فیصله وشوله چې عمران خان صاحب به اوس هم دغه درنا ختموي د ملک او قوم دپاره هغه درنا ختمه شوله خو دغه 126 ورځو کې
آیا هغه اقدام چې کله د حکومتي ادارو باندې په پارلیمنت باندې یا په پی ټی وی باندې یا په هغې باندې حملې کېدې آیا دغه وخت کې په آئین کې هغې ته دا اجازت ورکړی یا دا خبرې په هغې کې په هغه ټایم کې په آئین کې وې اوس یې ترې ویستلې یو چې کوم د سیول نافرمانی تحریک تاسو کله اعلان وکړو په جلسه کې هم اعلان وکړو تاسو بیلونو ته ورته کو نو په آئین کې دا هم دي چې څوک د سیول نافرمانی تحریک اعلان کوي نو هغه د آئین آرټیکل 6 لاندې تاسو ډیکلیئر کولی شي او د آئین آرټیکل 6 سدي غداری ده پر مشرف صاحب والا چې کم کلیئر هاو هغه خو اوس دا چې کوم شیزونه کلیر دي آئین هغه کلیر کړی دي د هغې تشریح موږ د شبلی فراز صاحب په دغه انداز کې کوي چې هغه ریاستي ادارې حکومتي ادارې یا په ادارو پسې خبرې کوي نو دا خلک په بغاوت باندې کوي تا چې بیلونه سوځولي تا چې بل مور کوي هغه بغاوت نه آیا هغه لارډ پیارو چې تاسو خلک آیا چې تاسو کله حکومتي هغه باندې حملې کولې آیا هغه بیا تاسو کولو چې د دې ځای نه تاسو دمکي ورکوي وفاق ته چې صوبایي حکومت په ولسي ځل باندې د وفاق مخې ته راځي چې زه درځم او په وفاق باندې حمله کوم او د هغه وخت وزیر داخله چودھری نثار صاحب خیبر پختونخوا حکومت متعلق یا پولیس خټک سے متعلق الفاظ دا استعمال کړو چې تاسو د لاو لشکر سره را روان یې تاسو هغوی له اسلحه ورکړې ده تاسو ډنډې ورکړې دي تاسو اراده څه ده تاسو کوم طرف ته تلل غواړئ آیا بیا یو خبره باندې تاسو دومره تکلیف راسي نو هغه کارونه چې تیر وختونو کې تاسو د دې نه یو په دوه باندې سیوا کړو هغه تشدد طرف ته تاسو تللی وئ او بیا صرف نن خبرې کیږي بیا تاسو دومره سیاسي هغه د برداشت او هغه ماده تاسو نشته چې تاسو صبر وکړئ تحریک خلا شروع شوی نه فهم صاحب دا خو صرف د پی ډی ایم یو میټینګ شوی او پای کې څه فیصلې شوي دي او د دوه تقریرونو نه بعد یو خبره شبلی فراز ډېر ښکلی وکړه چې تاسو کې او الطاف حسین کې څه فرق پاتې شو او هملته ناستو تقریر به کوو تاسو مو خو فواد چودھری صاحب ډېر پر امیده دی چې هغه به د نواز شریف صاحب خپل ورکر سره ملاپ ډېر زر وکړي د هغوی څه وینا وه راځئ چې هغه وورو नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं सबसे पहले तो वो इदारों के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त उनका सिर्फ एक मोटिव है और वो मोटिव ये है कि इदारों के अंदर तफरीक पैदा की जाए। पहले वो चाह रहे थे हुकूमत में और फ़ौज के अंदर तकसीम हो अदलिया के अंदर तकसीम हो जब उधर से नाकाम हुए हैं अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपको ओथ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है आपको नज़रिए का भी प्रॉब्लम नहीं है आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आज जनरल बाजवा पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की अदलिया आपकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम क्यों नहीं कर रही। कोई और गिला आपका नहीं है और इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लंदन में हैं जल्द आप पाकिस्तान आपको वापस लाया जाएगा और आप अदालत में ये तकरीर करिएगा और जो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना और अब उनको वापस लाने की कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका आगाज़ हो गया है। सो नवाज शरीफ साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि बड़ी जल्दी हम उनको मौका देंगे कि वो आप जिस तरह अपने कारकुनों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जल्द ही वो पाकिस्तान में आके यहाँ पर बैठ के अपने कारकुनों को मोहब्बत का जो है वो करें इंशाअल्लाह। ढेर ज़रबा पखवाने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वापस राशि چې ورکرانو سره کینی دی خو تقریرو کې بیا به خوند کوي هلته نه ناسته باندې خو هر یو کس شعر دی چې خوا کینی او په ترتیب باندې خړې خبرې وکړي خو غوسه کې خبرې هم وکړي خو بهرحال چې کوم یو خبر وکړه فواد چودھری صاحب چې کوم کسانو د بار ملته لېږل هغوی د خپله غلطۍ احساس شوي بیا یې په خپل صف کې ولاړ خلکو باندې تنقید وکړه یاسمین تانه نه پرېږدي یاسمین راشده بیبي یادوي چې کوم د پنجاب وزیر صحت ته او هغې ویلي چې میډیکل رپورټس دا دي چې او موږ دا ګایناکالوجسټ هغوی فهم زه بیا په دې خبره نه پوهېږم که صرف تقریر هغه د بهر نه کوي او ورکر د هغه په تقریر نه راوځي یا دی صرف خپل پیغام ورکوي یا صرف د خپل رای اظهار کوي او بیا حکومت دا وایي چې موږ ته د هغه نه تکلیف نشته نو بیا د یو په ځای باندې درې وفاقي وزیران ولې جواب ورکوي یو شبلی فراز صاحب خبرې وکړلې فواد چودھری صاحب خبرې وکړلې عمران خان صاحب په خپل د هغې رد عمل حسن چوهان صاحب هم خبرې وکړې نو چې آیا تکلیف نشته دی صرف خبرې هغه کړې دي نه څه جلسه جلوس شوی دی نه هغه خلک راویستي دي د پارټۍ یو دننه میټینګ و نو که د دې ټولو څیزونو حکومت ته
تکلیف نه رسیدلې نو بیا دومره د هغې رد عمل راتلو د ضرورت هم نو چې لکه په یو کس په بیان باندې 4 کسان بیا پریس کانفرنس کوي او خبرې راځي دا خو صرف د خبرو کومه د صوبې نه به هم سره د عمل مخې ته راغلي زموږ د نظر نه تېر شوی نه دی. بهرحال شهباز ګل صاحب پکې موږ نه یېرو شوکت یوسفزۍ صاحب خامخا ټویټ کوي، هغه کوشش کوي چې اوس هم ځان لږ بهرحال سیاسي یو لوبه روانه ده. عمران خان صاحب هم د دې خدشې اظهار وکړو چې نواز شریف صاحب ډېر خطرناک لوبه کوي لګیا دی که څه هم کېږي الله دې نه کړي چې حالات هغه طرف ته لاړ شي کوم خوا چې پیټۍ بوتلي هغه سایډ ته چې حالات کوم طرف ته هم ځي که د هغې نه څه بله غټه سانحه الله دې نه کړي چې راځي د جمهوریت حوالې سره یا دا نظام چې دی دا ټول ډیریل کېږي په دې کې به صرف ذمه دار چې دی نو هغه نواز شریف صاحب نه وي، په دې کې به برابر ذمه دار تحریک انصاف هم وي او هغه د دې چیزونو نه بیا ذات بریوزما نشي ګڼلی چې دا صرف د نواز شریف صاحب کومه رویه وه کومه ووټ په دې ناراغستی دی چې موږ به د خلکو نه لوټلی شوی مال واپس راوړو. ټیک ده 2 کالو کې 1 روپۍ هم نه راغلی خو بله خبره ده، خو کوشش خو به دوی خپل ساتي کنه دوباره دوی 15 کاله پس یې خلکو لا جواب خو ورکړي خلکو لا کنه پالیټکس روان دي، سیاست روان دي. په دغه کابینټ کې ناس دغه 15 کسان چې کوم د مشرف صاحب په کابینټ کې چې کوم د پیپلز پارټي په کابینټ کې چې کوم د مسلم لیگ نون په کابینټ کې هغه نن د عمران خان صاحب په کابینټ کې دی. او خو تاسو نو به کنه چې بالکل نوې ټیم دی وسره هغه ځکه خبره ته کومه چې کوم کسان راوستل په ټولو سيزونو باندې پالیټکس کیږي، په ټولو سيزونو باندې سیاست کیږي. یو نواز شریف یا دغه فیملی خو نه ده، آیا نور خلک نشته 200 فیملیز نور خلک نشته د نیب نه تاسو غو ریکارډ راواخلئ، د اف ای نه تاسو غو ریکارډ راواخلئ، د سکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان راواخلئ، دی وګوره نو دا ټول شیزونه چې دي ناغي خلاف به کاروایی نه کله شروع کیږي او د ټول نجات دمه طرف ته زما اخیری خبره کوم فهم شپ ک نور چرته هم نه زی د اعظم سلیم باجو صاحب هغه اساسي راواخلئ ک دا هغه چرته احتساب وشي دا هغه هم بار بار دوی ذکر کوي نور شاند ماخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هر کله بحث مباحثه به جاری وي فهم سے د بي ار ټي ذکر په کې نه وي دا خو کې دی نشي هغه منصوبه او یا عرب روپو نامکمل منصوبه چې د هغه کریډټ حکومت د غستو کوشش کوي خدای باوجود منصوبه هم نامکمل ده اوس پکې بسونه هم ولاړ دي. د چین د ماهرینو ټیم راغی او د هغه ټیمو مینوفیکچرینګ کمپنی چې کوم وا د بسونه چې چا جوړ کړو چې سره معاهده او خو چې هغه راځي فالټ په معلومه ده غلطي په معلومه چې څنګه په 2 هفتو کې دننه یا په 3 هفتو کې په سلور بسونو کې اور ولګي 2-3 نور خراب شو هغه بسونه ودرېدل. ابتدایي تور باندې موږ ته دا خبره وکړلې شو چې د کې مینوفیکچرینګ فالټ یعنی چې جوړ شوی دی په دې کې دا غلطي شته او دا غلطي با په دغه یو شلو بسونو کې یا 30 بسونو کې هم ټولو کې وي او چې کوم دا نوي بسونه غستلې شي وي بهان مې دا غلطي په هغه کې هم وي. دا غلطي به څنګه لري کیږي په دې کې بس کیږي د پاک لبانه وي چې یو باقاعده خپل ریپورت هم تیار کړی دی او س تجاویز هم ورکړي دي څوک چې دی بیټریانې فارغ لري ټیکنیکل کس زنه مانه تاسو ته هغه پته نه خو نو صرف صاحب هم بي ار ټي باندې خبره وکړلې هغه هم چې دا د اتمه عجوبه جوړه شوې ده او دا سر ته رسی نه او دا مکمل کیږي نه. نو غواړم چې نواز شریف صاحب د پیښور بي ار ټي متعلق کومې خبرې کړې دي هغه ورو دا غنه بعد بیا تاسو راي اخلم. نواز شریف صاحب څه ویلي دي هغه जैसे ये बी आर टी पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है और कितना पैसा खर्चा है. हमारे 3 मंसूबों पर जो बीआरटी के मंसूबे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें इन तीनों से ज्यादा पेशावर का खर्चा है. मेरा ये अंदाजा है शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए. इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी और आज तक वो चल भी सका. د دریو منصوبو کې چې کوم جوړ شوی دی پنجاب کې د اغه نه زیات په پیښور بي ار ټي باندې پیسې لګیدلې دي او یا عرب روپے او یا خیر نه دی خو چې کوم حساب مو واچو نو چې کوم همدلته موږ حساب کتاب کړو
چې 92-93 ارب ته خیر خبر اتلا منګه دوی په جبه کې وایو نو کومه ملتان میټرو حساب کو لاهور میټرو حساب کو او پنډه میټرو چې کوم د درې وانو کې دوی کیک بیکس اغستی دي د چینی کمپنی نه د ترکش کمپنی نه دوی پیسې اغستی دي او بیا د BRT شروع کړي وا میټرو شروع کړي وا دا غي نه پس هغه درې واړه چې کوم پکې خډیر خلکو مال جوړ ک اربونو روپے کور ته یوړې او بل خواته یو شفاف منصوبه چې هغه کې د سیمټو یو بوره هم چا پټه نکړه ارس کلیر دي ابل خبر چې پوډرانو تر لګ ډیر پکې هغه سریا وړې وا لګ ډیر ته وړې وا او بیا کباډانو ته غسته وا لکه شانت نو خیر 45 کروڑ لکه شانت دونه خونه ده 45 په 90 ارب روپو کې 45 کروڑ شي نه ده او دا په خبر کې جو کوم پوډریان دي نشيان دي وای دا دوی پټکړه واو 45 کروڑ ادوره پویدل کنه سریا په خبر کې پوډریانو پټکړه او بیا هغه ټوله یوځای شي هغه درې وانه کیک بیکس والا منصوبو سرا نو دا یو BRT پای باندې درنه ده لکه 100 سونار کی نو 1 لوهار کی دغه یو زور ته مونږه اوخاو او زه به شکریا دا کوم د PTI هم چې اول با سیاست کې د نو صرف د پنجاب نه بتاوي د BRT د وجنا نن زمونږ ذکر هم راځي د پیښور ذکر خامخا راځي چې پیښور کې څومره کار شوی دی پیښور BRT الته ولاړه ده چلیږي نه درې د شورزه BRT سفر خلکو وک په 14 ستمبر باندې BRT سروس بند شو هغه سروس چې سباره کې په 14 اگست باندې عمران خان صاحب ډېر بهترین منصوبه ده او تھرد جنریشن بسونه مونږه راوستي دي یو خبره په ایډیشن کوم فهم څه به اضافه پکې کوم دا خو عمران خان صاحب دغه یو منصوبې افتتاح کړی دا غینه بعد خو په مومندو کې د منصوبې افتتاح کړی باجوړ کې هم کړی دا نو آیا میاش 2 میاشتې بعد الله دې نه کی چې د سی وی چې منصوبې مخکې نه افتتاحي شوی هغه مخکې چلولې ده نه خیر هغه سړک د روډ چې کوم افتتاح ونه چې دا نه وایم چې دغه نه مخکې هم په نیمګړی هغه هم څنګه بنیاد د مخکې خوده شو خیر بهرحال خو عمران خان صاحب هم په خپل نوم خو فهم چې کوم دغه ټیم راځي نو خامخا تخته بلګي چې کوم ټیم راغلی و چې دی او نن شګي ګرځولې په دې بسونو کې نن به کې شګي ګرځول او کنه شګو بوره پکې چولې وی لوډ چیک کو او وی سټکم پکې خو دي لوډ برابرو چې دا بس سو لوډ وړي سټکم پکې د لپاره خو دي چې فرض کړه شان دي اور پکې لګي نو چې خلک شیشه ماته او بهر اوزي بهر حال خندا کوي فهم صاحب په قوم پسې د قوم په دغه پیسو پسې په دغه خار پسې او د خلکو په غولس پسې او د غیر ټیکسونو چې کوم دغه پیسې دغه خلک اخلي تنخواګانو کې په مراعاتو کې په یو دوه گاډو کې ګرځي د اغه منصوبې بیا دغه حل دی یو خو چې کوم چینی ماهرین راغلي او دا غي ریپورت چې کوم لګ ډیر منګه جاج اغست له مونږ ته خبرې ملو شوې دي و چې راسمره بسونه دي په دې کې کم سيزونه لګېدلې دي ماشينرانې لګېدلې دي چې کوم ځایونو کې اورونه لګي دا ټول سری دا ټول دي غیر معیاري نو اوس بس کوي دا غیر معیاري سيزونه معیاري څنګه جوړيږي یا خو به دا ټول تاسو بسونه هغه کې بدلوي یا دغه سيزونه معیاري جوړولو د پاره با سکی د دې خبرې اوسه پورې دندې شوې چې دا وکړه دوی سٹارټ کړي یا وکړه دا شروع کړي 25 اکتوبر وینا کړي وا کمال منګش صاحب خو فهم صاحب که فرض کا سيزونه غیر معیاري لګېدلې که بسونو کې یا مینوفیکچرینګ فالټ ته چې کوم جوړ شوی دی په دغه دوران کې راغلي دي دا بسونو جوړ کړي د چین کمپنی دي بالکل یا چې چا هم کړی دي صرف معاهده دوی کړی دا ډراګن سنوم دي معاهده دوی کړی دا هغه ستلې شوی دي پیسې چا ور کړی دي ADB ایشیائی ترقیاتی بانک 100 ارب روپے دی 15 شپږ دی اته دی 100 ارب روپے چې هم دغه بسونه دي نو که فرض کا پدغه کې څه غلطي هم راغله دا دغه ریپورت څه هم دی نو حکومت خو نه دی کړی بسونه خو دوی نه دی جوړ کړی پیسې خو دوی نه دی ور کړی پیسې ایشین ډیولپمنٹ بانک ور کړی دي ایزي مور دی جوړ کړی هغه دي نو چې ټول سيزونو هغه ذمہ دار دی یا نور دی نو حکومت ته ریپورت بیا مخه ته ولې نه راوړي چې موږ ته مخه ته کیدي چې په دې کې دا غلطیاں نه وي دا ریپورت خو موږ دا بسونه موږ نه دی جوړ کړی دا خو بل چا جوړ کړی دی ریپورت ویلا جوړ نه دی نو ریپورت هم تیاری ای بخمخه وخت لګي ګوره کله BRT باندې کار مکمل شي تاسو ته دغه ریپورت هم ملو شي تاسو ته هغه FIA ریپورت هم ملو شي او نیب ته هم د تحقیقاتو اجازه ملو شي د FIA هغه سر به مهر ریپورت چې کوم نه هغه ماته ملو شوی دی په هغه کې چې کوم ذکر شوی سو ذکر شوی دی سرکاري ویب سټ باندې ورشي هغه کې کوم سیاسي د طریق انصاف شخصیات کم سرکاري شخصیات نمونه غستلې شوی دي باغی باندې کوم الیګیشنز لګیدلې دي هغه ټول شي زونه هغه ریپورت خلک بوزان لا ویټ ګاډي نه اخلي کتلې دي یو نه دوه دی واخلي هغه کې څه دي
چې څومره بده خبره خو نه ده. ویټ یو تاسو د یو ذکر کوي پای کې پورا هلیکاپټر کېږي فهم صاحب. بهرحال د مې طرف ته ځو د مې د بعد چې راځو نو پېښور های کورټ کې یو کیس شوی و چې کوم د تاریخي تعلیمي درسګاه د اسلامیه کالج او هغه کوم یو تاریخي اهمیت لري هغه حکومت لګیا دی میټاوي ختمي. های کورټ احکامات ورکړي دي حکومت دغه کارونو نه منې کړی د اسلامیه کالج انتظامیه د کارونو نه منې کړی دا چې تاسو به د تاریخي حیثیت یا اهمیت چې هغه نه ختموي. دغه معاملې سره دغه مسله سره باغ باندې تاسو خبرو کوي وړ شند ما تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. عرفان صاحب یو تاریخي درسګاه پېښور کې اسلامیه کالج هغه حواله سره فوټوان مخې ته راغلي ویډیوز مخې ته رااله چې هغه ځای کې تعمیراتي کار روان دی او خلکو دا ګیله وکړه چې دغه ځای کې چې کوم میدان دی الته اوس نوې بلډینګ جوړولو کوشش کیږي او د هغې د وجه نه به چې کوم مونږ ته د سړک د غاړې نه اسلامیه کالج ښکاري بیا به هغه نه ښکاري هغه به خراب شي او همدغې چې کوم خبرې وې د هغې په بنیاد باندې یو څو درخواستونه په پېښور های کورټ کې جمع کړي شو. په هغې باندې جسټس کیسر رشید صاحب په مشرۍ کې 2 رکني بینچو هغې سماعت وکړه او هغوی دا وینا وکړه چې دغه ځای کې څومره هم تعمیراتي کار روان دی هغه به ایثار شي او 2 هفتو کې دنه به صوبایي حکومت هغه رپورټ جمع کوي چې آخر دې خوا روان څه دي. خیر چې کوم هلته هیرینګ کېده هغې کې دا وینا وشوه چې دا درسګاه د 100 کالو نه هم زیاته زړه ده ځکه دا په آثار قدیمه کې راځي تاریخي ځای دی او تاسو دې خوا هیڅ قسمه تعمیرات نشئ کولی کوم چې زمونږ قانون هم وایي انټیکویټیز ایکټ 2016 کې دا خبره کلیر ده. خو هغه ځای کې زمونږ چیف سیکرټري صاحب هم حاضر وو د یونیورسټۍ وایس چانسلر صاحب هم حاضر وو ایډوکیټ جنرل صاحب خو باسم حاضر وي هغه ټول هلته حاضر وي. دا وینا وکړه چې موږ دې خوا د هاکی میدان دپاره یو آسټروټرف اچو لګیا یو صرف د هغې دپاره کار روان دی هېڅ قسمه تعمیرات به نه کېږي. خو ورسره یو څو خبرې نورې وکړې چې مخکې به دلته 8 ډپارټمنټس وو او اوس هغه چې کوم دي 6 ډپارټمنټس وو هغه اوس 28 ډپارټمنټس 28 ته ورسېدل لکه لږ ډېر جواز جوړاو چې موږ نوې تعمیرات ته پرېږدی. نو هغې کې بیا وینا وشوه چې آکسفورډ او کیمبرج غټه یونیورسټي نه ده هغه هم غټه یونیورسټي نه دي خو هغوی خپل تاریخ ساتلی دی او هغوی نوې تعمیرات د وجه نه خپل تاریخ نه دی خراب کړی او خپل عمارت یې نه دی خراب کړی. دغه چې کوم د هاکی منصوبه ده د هاکی د آسټروټرف منصوبه ده دا منصوبه عرفان صاحب 13 حکومت کې راغلی وه. 15 ضلعې وې د پېښور چې کوم د قیوم سټیډیم دی بیا ورسره 400 وه کوهاټو مردانو او سوات دغه 15 آسټروټرف دوی اچولو. خو په این ټایم باندې دا منصوبه ایثاره شوه او ونه شوه. محمود خان صاحب د دې وزیرو لږ ډېر موږ معلومات وکړل نو خبره دا وه چې محکمه کھیل سپورټس ډپارټمنټ یو لیټر لیږلی و سمري لیږلی وه چې تاسو دې نه سوات دا آسټروټرف لرې کړئ او دې کې تاسو د اسلامیه کالج آسټروټرف واچوئ او چې کله دا سمري محمود خان صاحب هلته وکته نو په ډېر خفه شو چې زما ضلع دوی بار کړې ده نو دوی هلته هغه سمري ایثاره کړه. بیا هغې نه پس جنید خان صاحب هغه ټایم ډي جي سپورټس و یو پوره پروګرام وشو هغوی یې راوستل کېنول هغوی ته بیا وینا وکړه چې موږ دې دپاره سوات لرې کړی دی چې اخوا به اوس پاکستان سپورټس بورډ تاسو دپاره هر څه کوي تاسو پلیز د دې پرول ورکړئ چې دغه موږ جوړ کړو. هغه وخت نه دا منصوبه ایثاره ده یو کال د اخرنی کال د حکومت هغه یو کال هم تیر شو 2 کال تیر شو 3 کالو کې دوی په دغه اسلامیه کالج کې آسټروټرف وانه چو اخر دوی کوي څه. فهم صاحب چې دا کوم های کورټ باغې باندې کوم د یو رټ پټیشن راغلی او دغه احکامات مخې ته راغلل د په دې سوچ ملک کولو چې کوم انټیکویټیز ایکټ د کال 2016 کې راغلی دی هم دې تحریک انصاف حکومت پاس کړی دی. بالکل انټیکویټیز ایکټ 2016 کې څه دي چې کوم دلته زمونږ تاریخي عمارات دي او چې کوم یو 100 کاله زوړ تاریخ لري هغې ته به مونږ تاریخي ورثه ګرځو او تحفظ باید او هغه بیا د حکومت په تحویل کې یو څوک به هم هغې په ډیزاین کې چینجز نه کوي هغه به څوک رانهیي نه او حکومت به د هغې تحفظ کوي. حکومت 2016 کې تحریک انصاف قانون په خپل جوړ کړی 2017 یا 18 یا 2019 20 کې د هغې په خپل باندې خلاف ورزي کوي. نو چې په خپل جوړ کړی شوی قانون ته په خپل باندې خلاف ورزي کوي نو ته بیا د بل چا نه فهیم صاحب د هغې څه تمه وکړي. دا ټول څیزونه آیا سرکار ته نه ښکاري حکومت ته نه ښکاري یا چې کوم کنسرن ډپارټمنټ دی کومه محکمه ده هغې ته دې څیزونو پته نه لګي.
تاسو ته هم پته ده چې کم شیزونه کم مقصد د لپاره جوړیږي دغه کنسټرکشن څومره ضروری ده او دا کنسټرکشن په مد کې څومره پیسې به دوی ریلیز کړي پیسې به لګي څومره باقي کې با کیک بیکس خلک څومره اخلي فهم صاحب دغه خبره چې کم د مختلف ډپارټمنټس او د دې خبره وشوله دغه کم تاریخي ځای چې دی د هغه مخې یا د هغه شاته هغه په خپل زمانه په خپل حالت کې تاسو برقرار وساتئ د دین خو شاته هغه سره ډیر ازمکه ده بالکل شته هغه ولې یوټیلایز کین هغه ولې د مقصد د لپاره نه استعمالي کشپګ ډپارټمنټ اتیش تر رسیدلې دي کله طالب علمانو شمیره د سلورو زرونه یو لس زرو ته رسیدلې ده نو دغه شاته چې شړه ازمکه پرته ده په هغه کې چې کوم عام شیزونه دي هغه کې ولې دغه بلډینګونه دغه شیزونه تعمیري چې هغه سره ایریا هم ډیر دی بالکل سره پاره هو کوي مقصد دا دی چې نن یو کنسټرکشن کړي سباله د هغه سره خواته بل کنسټرکشن کړي او هم دغه خبره کوي چې دغه ځای کې کوم هغه تاریخي ونه ولاړ وي فهم صاحب د سلو د 200 کالو زړې ونه هغه هم دوی کټ کړي دي یعنی خپل ریپورت کې خو ذکر کوي چې ونه هم نه کټ کیږي سبا هم نه کیږي خپل مقصدونو لپاره هغه کوي سیول سیکریټری صرف هغه نه چیف سیکریټری دفتر مخامخ ونه کټ شولې دغه تاسو پولیس لاین ته وګورئ دغه ګیټ نمبر 3 ته مخامخ وګورئ څومره زړې ونه هغه بل ورځ کټ شوې د سره لپاره چې دغلطه دوی خپل تعمیرات وکي پاغي خپل کنسټرکشن وکي بهرحال حکومت یو ایکټ پاس کړی دی خ قانون دی کپاغي عمل درآمد وشي نو هغه پورې خ قانون دی هغه قانون درآمد نشته سپورې عرفان صاحب هغه نورو کم جوړ شي هغه انټرست نه غواړي چې شیر باندې کار وشي هغه نورو کم جوړ شي نشته نیکی او ما خدا اکتل چې تیر 2013 نه 2017 18 پورې کم قانونونه پاس کړی دي باغی هغه یو احتساب او یو قانون بل دی هغه واپس واغستلې شو اوس خدا کار روان دی او یو قانون نیم بکلی شي راتلونکو وختونو کې بل هم واپس اغستل کیږي نو آیا دغه دی چې کم پارټنرشپ ولهم واپس لاړه لوکل ګورنمنت ایکټ هم واپس لاړه ټول چیزونه هغه روان دي او هغه کې نوې تجربې کیږي قانون هم پاس کړي نو په کار چې باغی باندې عمل درآمد هم وشي په کار چې باغی نه دا خبر هم وي بیا تر ذکر کوم چې په خپل باندې موږ دغه شیزونو د تباہي په خپل باندې موږ هغه سبب جوړیږو ډیر زیات خلک د دې صوبې نامور نامتو خلک چې دي هغه دغه درسګانه هغوی سبب کوي دي او هغه خلکو ته د اهمیت زیاته بدل اعظم بابا او تخپل بالکل یو 1/3 هغه زیاته دغه اهمیت اندازه لګي چې هغه دغه زین راوتی د نن نه 13 کال مخکې چې باغی کې سبق ویلې دي یا شل 15 کال مخکې کم سبق ویلې شوې دي هغه ټایم کې د هغه سه حیثیت او اوس د هغه سه حالو شو صرف د لپاره چې کم کنسټرکشنز کېږي کم تعمیرات کېږي هغه خلکو ته کې پیسې ملاويږي نو خدای هیڅ نشته دغه ګراوند کو تاسو بل ځای کې هم جوړولې شو کله ډېر تاریخي ګراوند اوسه پورې هغه تاسو د اوسه پورې په تاسو په استعمال کې رانه وسونه دینه بعد به تاسو په استعمال کې راو نه عرفان صاحب اسټروټرف اچولو کې 3 کال ولې لګي دومره ډیر کار ګران کار چې دوی اسټروټرف ته اچول نشي اچول نه غواړي اسټروټرف په نوم باندې نور هر سره روان دي دغه وجه ده چې هغه عدالت مطمئن نه ک او عدالت بیا اغازه کې سټیډر جاری ک الته ارس ایثار کړل چې دا ورونو کار نه کوي وجه هم دغه ده چې دوی خی بلس او کئی بلس او بیا بعد کې دا غي نه دوی منکر هم شي تاسو کله پوره چې کلیر نه صفه خبره نه کوي خپل تاریخ تاسو ختموي لګي تاسو خپل ورثه ختموي لګي تاسو خپل را روان چې کوم زمونږه کول دغه تسویل غواړي چې موږ د پاره صرف او صرف غټ اماراتونه ضروری دي تاریخي هغه خلک په نوم باندې پیژني اسلامیه کالج بالکل ټیک د بریک ایکسټنشن تاسو کوی چې کوم د وخت ضرورت دی خو چې کوم هغه تاریخي بلډینګ دی هغه خو څوک نه چیړي هغه باندې خو څوک پاغه کې دورانول یا پاغه کې دننه نور د شیزونو کوشش خو نه کیږي خو هم سه هغه تعلیمي درسګه چې کوم ځای کې دغه د حشر روان دي هغه ځای کې د خلک راغلي دي چې د هغه نوم منګه څنګه بدنامو چې الته منګه خلکو له جالي ډیګریانې هم ورکو نو چې کله زمونږ تعلیمي معیار دغه درسګاه متعلق د پاتې کی چې دغه کوم انټیګریټي و یا چې دغه کوم نومو دغه چې کوم پہچان جوړ شوی د هغه تاسو ټول شي زونه د خاور لاندې کوي او جعلي ډیګریانې څه د پاره ورکوي چلته یو کلرک ناشتي د خلکو نه یو لک روپۍ واخلي سل ډیګریانې هغه ورکړي د سل نه زیاتې ورکړي هغه 1 کروڑ 2 کروڑ روپۍ وګټلې تاسو صرف دا وکړو چې د یو ډپارټمنټ نه دغه ټرانسفر تاسو بل ډپارټمنټ ته وکړو بس صرف تاسو دا کارو بر به سره سولي کنه نور هغه څه کړی دي آیا دغه کې سکندل کې دا یو کس ملوث او آیا کې یو کس نو او سنسر وو دغه کالج انتظامیه د هغه مشران نو د هغه خلاف انکوایري شوې ده هغه سزا ورکړې شوې ده فهم سه خبره هم هغه بیا راځي چې خلک راځي
صرف هغه خپل مقصد پوره کولو لپاره هغه مقصد دا دی چې بس د ورځې خپل ډیوټي وکړي تنخواه واخلي چې هو موږ ډېر کار وکړو خو نور چې کوم زمونږ هغه ورثه ده هغې ته موږ تحفظ نه دی ورکړی او نه څوک کوي. تاسو څنګه ذکر وکړه چې ډیګریانه جعلي مه ورکوئ چې کوم هغه ځای کې وایس چانسلران دي رجسټران دي ټریجرر دي هغه سیټونه خالي دي هغه ډک کې خلکو فیسونه لږ کم کړئ چې ماشومان راشي او هلته علم حاصل کړي. صرف بلډینګ جوړولو باندې تاسو علم نشئ ورکولی. پروګرام وخت خپل سر ته رسي. محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړئ. د الله په امان.